وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. د مکه کافرانو ته د ورولو دپاره د دې نه په وړاندیني آیاتونو کې د کفر او تکبر مذمت او د دې مهلک والی بیان شوی دی. په ذکر شوي آیاتونو کې مکې والو ته د شرم وړاندې کولو دپاره د پیریانو د ایمان وروړلو واقعه بیان شوې ده چې پیریان خو په غرور او تکبر کې ستاسو نه هم زیات دي، مگر چې قرآن واورېدو نو د هغې زړونه هم نرم شو او مسلمانان شو. تاسو ته خو د الله تعالی د پیریانو نه زیات عقل او شعور درکړی دی، مگر د دې باوجود تاسو ایمان نه وروړئ او د پیریانو واقع د قرآن اورېدلو او د ایمان وروړلو په صحیح حدیثو کې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې هر کله چې پیریان د آسماني خبرونو اورېدلو نه منع کړلی شو نو د دوی د نبوت او د بعثت نه پس چې کوم پیریان د آسماني خبرو اورېدلو دپاره به برځي نو د شهاب ثاقب ویشتلی شي، یعنې هغه ستوري باندې ویشتلی شي او دفع کولی شي. پیریانو کله چې د دې ذکر وشو چې د دوی سبب معلومولو پکار دی، پیریان چې کله به دوی ته پته ولګېده چې مونږ خو به مخکې آسمان ته تلو او د آسمان نه به م خبرې اورېدلې بیا به م لاندې وروړې او اوس مونږ بره چیزونو په مونږ باندې د شهاب ثاقب یعنی د ستوري راځي او مونږ منې کوي، نو دې خپلو کې خبره وکړه چې څه خبره خو شته دی ځکه چې مونږ آسمان ته نشو تللی، دا څه واقعه داسې راپېښه شوې ده. نو د پیریانو مختلف طرفونه ډلې وي او مختلف طریقو باندې دی اوس دا خبر معلومولو چې څه واقعه داسې راپېښه شوې ده چې مونږ د آسمان نه منې کېږو. په دې باندې مختلفې ډلې مختلف طرفونو طرف ته د تحقیق دپاره خورې شي. د دوی یو ډله حجاز طرف ته هم ورسېدله. په دغه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابو سره په مقام بدنحاله کې تشریف فرماو او څوک یې عتقاز طرف ته یې د تللو اراده وه، خو د عربو خلکو به دا دستور و چې دوی به مختلف ځایونو کې بازارونه لګول، نمایش به یې کولو، مختلف علاقو نه به خلک را جمع کېدل او خپلې سوداګانې به یې را مخکې کولې، هغه به یې خرڅولې، د هغې نمایش به یې کول. نو کله چې دوی دلته ورسېدل نبي علیه السلام دغه ځای کې مونځ کولو، جمع ورکوله، نو په هغې کې دوی دلته قرآن تلاوت کولو نبي علیه السلام. نو دا پیریان چې وو دوی دغه علاقې ته ورسېدل چې په دغه ځای باندې تېرېدله، نو بیا خپلو ملګرو ته آواز وکړو چې ودرېږه دلته دا چې څه ویلی کېږي دې ته غوږ کېږدئ. نو کله چې قرآن واورېدلو نو هغه خپلو ملګرو ته ویل راځئ بس را واپس شئ، زمونږ چې د آسمان ته د تللو کومه خبره وه کومه واقعه وه هغه دا دی چې آخري پیغمبر راغلی دی او دا قرآن چې لولي نو دوی د وجې نه مونږ اوس بره نشو تللی. نو دوی خپلو منځ کې راغونډ شو، قرآن یې واورېدلو، خو دغه ټایم چې کوم دا پیریان وو څوک 9 یادوي څوک 7 یادوي، د دوی چې دا کوم جماعت دلته ایمان وروړو په قرآن باندې په نبي علیه السلام باندې، خو نبی علیه السلام ته دلته پته ونه لګېده چې دلته پیریان راغلي وو هغوی قرآن واورېدلو. دا چې کله صورت جن نازل شو نو بیا ورته پته ولګېده چې پیریان هم ایمان وروړی دی. به هر حال دغه پیریان چې دی خپلو کسانو له واپس لاړل
او هغې ته وویل چې یاره دا مونږه چې بره نشو تللی دا چې څه وجه ده نو هغه دا ده چې دا قرآن نازل شوی دی او د موسی علیه السلام باندې چې څنګه تورات نازل شوی د هغې په شانتې دا څه دی یو کتاب دی او داسې کتاب دی چې مخکیني کتابونو تصدیق کوي نو دغه وجه نه موږ نشو تللی په دې آیتونو کې د هغې ذکر دی بیا بعضې وایي چې کله دوی لاړل نو هلته چې خپلو کسانو ته دا وویله چې مونږ یاره داسې کتاب واورېدو نو هلته پې تقریبا 300 پیریانو څه شوی دی هغې ایمان وروړی دی مسلمانان شوي او هغې بیا داسې بیا چې کله نبي علیه السلام باندې صورت جن نازل شو نو د هغې ورته پته ولګېده به هر حال دا مختلف روایات راغلي دي مختلف واقعات د پیریانو راغلي دي بعض روایاتو کې راځي چې نبی علیه السلام سره د پیریانو چې کوم واقعات راغلي دي دا بار بار حاضر شوي دي بار بار راغلي دي او بعضې وایي چې 6 ځل داسې واقعات راغلي دي چې نبی علیه السلام د پیریان راغلي دي او هغې په ایمان وړی خو دلته چې دا کوم آیتونه دي دا د مکې کافرانو ته د دوی د شرم او د دوی ته ورکوي غیرت چې ګوره د پیریان چې دي نو دوی تاسو نه په عقل کې کم دي تاسو شعور عقل زیات دی او تاسو ایمان نه وروړئ دا پیریان چې دي نو قرآن یې واورېدو ایمان یې وروړو بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن او هر کله چې موږ متوجه کړل ستا طرف ته یو څو تنان د پیریانو یستمعون القرآن چې واورېدلو قرآن فلما حضروه بس هر کله چې هغې ځای ته ورسېده قالو ویل انصتو چپ شئ فلما قضیه بیا هر کله چې ختم شو ولو الى قوم منذرین واپس شو خپل قوم ته د یرونکي قالو ویل یا قومنا ای زمون قوم انا سمعنا کتابا من واورېدلو یو کتاب انزل من بعد موسی چې نازل شوی دی د موسی علیه السلام نه پس مصدقا لما بین یدیه رښتونی کوونکی دی د ټولو لومبني کتابونو یهدي الی الحق لاره خیر رښتونی دین ته و الی طریق مستقیم او لار برابر تا یا قومنا عجیبو ای قوم زمنگ اومنی داغی اللہ بلون کے دا اللہ لرا و آمنو بیه او یقین پی اکڑی یغفر لکم چی ابخی تاسو دا پارا من ذنوبکم گناون استاسو و یجرکم او بچکڑی تاسو لرا من عذاب علیم یو دردناک عذابنا ومن لا یجیب او سوک چون منی داغی اللہ تعالی بلون کی لرا فلیس معجز فی الارض نو آغنشی عجز کول پزمک کی ولیس له من دونه اولیاء او نبوی دلرا ما سوا دهانی سوک کارساز اولائک فی ضلال مبین آغا خلق کار بیلار دی اولم یرو آیدوی نگوری ان اللہ الذی خلق السماوات والارض چه هغه الله تعالی جوړ چا چې جوړ کړی د اسمانونو ځمکې ولم یغیا او ستړی نشو بخلقهن د دوی په جوړولو بقدر نه هغه کو قادر دی غلا ان یحیی الموت چې ژوندي کړي مړو لره بلا ولنا انه علی کل شیء قدیر هغه په هر څیز باندې کو قادر دی و یوم یعرض الذین پکم ورځ چې مخامخ کړل شي کفرو کا منکرین علی النار هورتا الیس هذا بالحق آیدا حق ندا قالو ابوی بلا وربنا ولنا قسم دې زمون پرب قال فذوقوا العذاب وبویلشی چې اوسکه غذاب لره بما کنتم تکفرون په بدله د هغه چې تاسو کفر کول
فاصبر کما صبر اولو العزم بس ته صبر کوه لکه چې صبر کړی دی همت کوونکو من الرسل پیغمبرانو ولا تستعجل لهم او تلوار مکوه د دوی لهم معامله کې كأنهم يوم يرون ما يوعدون دا خلق کمورز چې اووینې هغه شي چې د دوی سره واده ده لم یلبسو لکه چې دوی نه و پاتې شوي الا ساعتا مگر یو ګنټه من النار د ورځې بلاغ دا رسول دی فهل بس اوس به یهلکم الا القوم الفاسقون هغه هلاک کېږي کوم چې نافرمانه خلک